الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹانو مونږه اردو بک کې 38 سبقونه ویلو. راځو نن به سبق نمبر 39 سبق به سٹارټ کوو. راځي چې دا غي سٹارټ واخلو. دا پیج نمبر 72 دی او سبق نمبر 39 دی. دا د بیسیک د ګرامر حصہ کم بیسیک پورشن چې دا غي لاست نمبر سبق دی. ٹھیک ده؟ دا منن تاسو له درکو. د دې سنوم دی یا معروف ملفوظ او تنوین. یا معروف څه ته وایي؟ چې کله د حرف منځ کې د ټکی په منځ کې کله یا راشي، صحیح ده؟ یا راشي هغه ته بس وایي یا معروف. ازي سٹارټل ګوره دال زیر دی یا الف یا دی یا. دا ټکی څنګه تیاریږي؟ ګوره دال زیر دی یا الف یا دیا. نو څنګه ستې تیار شو، ستې جوړ شو؟ دیا. ٹھیک شو؟ دیا څه ته وایي؟ پکچر یې ورکړی دی، دې ته وایي دیا. دال زیر دی یا الف یا دیا. لام زیر ی الف یا لیا. جیم زیر جی یہ الف یا جیا. دیا لیا جیا. نیکسٹ دال زیر دی دی یہ چھوٹی یہ بڑی یہ دی یہ. دال زیر دی یہ بڑی یہ دی یہ. دا دی ټکی دا شان تیاریږي. لام زیر یہ بڑی یہ لی یہ. کاف زیر کی یہ بڑی یہ کیے. ٹھیک ده؟ دیے لیے کیے. جیم زیر جی یہ واو یو جیو جیو. جیم زیر جی یہ واو جیو جیو. ٹھیک شو؟ پی زیر پی یہ واو پیو. پی زیر پی یہ واو پیو. دا ټکی دغه شان تیاریږي. دیے لیے کیے جیو پیو. ٹھیک شو کنه؟ نیکسٹ راځي جملې دی ګوره. ابھی دیا جلنے دو. ابھی دیا جلنے دو. دا یادی وای زر دیتا اور ولګو دیلا اور ورکا. ٹھیک شو؟ نیکسٹ راځي کیا لیے جا رہے ہو. کیا لیے جا رہے ہو. سدی راغستی دی سدی اغستی دی او رواني. ٹھیک شو؟ نو دای په جملو کې استعمال کړی دی یا معروف راغلی. نیکسٹ کم سنٹنس دے ذرا سانس لے لو پھر پانی پیو. ذرا سانس لے لو پھر پانی پیو. وی لگا دمه وخوره، لگا سا واخله، صحیح ده؟ او بیا څه وکړه؟ لږې اوبه وڅښه. ټیک شو که نه؟ هغې نه بعد بیا اوبه وڅښه. راځو نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 73 ته. اوس بل څه راځي 1 نمبر. وی میں نے دکان سے قاعده لیا. ما د دکان نه قاعده واغسته. میں نے دکان سے قاعده لیا. لاندې بیا ګوره همدغسې سنټنس راکړي دي، خالي ځایان هم پکې دي. قادر راغلی. قادر نے ډیش. نو تاسو لیکلی شئ دلته پنسل به راواخلئ. قادر نے دکان سے قاعده لیا. دکان سے قاعده لیا. قادر چې دی د دکان نه قاعده واغسته. نیکسٹ لیکلی بانو نے ډیش. نو بانو نے دکان سے قاعده لیا. همدلته هم تاسو دا لیکلی شئ. دکان سے قاعده لیا. قادر بانو هم د دکان نه څه قاعده واغسته. نیکسٹ دویم راځي ګوره دیا دیه. واحد جمع راغلی دیا د جمع ده دیه. بیا موږ له راکړی دی سیا. نو سیه. صحیح ده؟ سیه. د جمع سیه شوه. بل څه راځي جیا. نو جیه جیه. ٹھیک شو؟ دا جمع شوه. واحد جمع بولی کوي دیه سیه جیه. نیکسٹ راځي ګوره اوس موږ سره تنوین الفاظ راکړي دي. ګوره فی زبر واو ری الف دو زبر فورن. فورن مطلب دا الف د برا دبل زبر راغلی دی. د اواز څه ورکوي؟ دا د نون اواز ورکوي. لکه فی زبر واو ری زبر نون فورن. نو فورن داسې هم لیکلی شي، داسې هم لیکلی شي. فورن. نیکسٹ راځي ګوره الف متحه نون دو زبر آنن. فی الف فا نون دو زبر نون الف دو زبر. الف متحه نون الف دو زبر آنن. فی الف فا نون دو زبر فانن. ٹھیک ده؟ آنن فانن. دا څنګه لیکل کیږي؟ داسې لیکل کیږي چې الف متحه نون زبر نون آنن. فی الف فا نون زبر نون فان.
فانن آنن فانن ٹھیک شو نیکسٹ راځي وګورئ پی زبر هی پہچی الف چا نون پہچان ګوره فورن آنن فانن پہچان پہچان داسې تیاریږي داسې جوړیږي ګوره بیا جمله را کړی د ظافر نے مجھے دیر بعد دیکھا پھر بھی فوراً پہچان لیا ٹھیک شو ظافر دا دې والک نوم دی ظافر نے مجھے دیر بعد دیکھا پھر بھی فوراً پہچان لیا وی ظافر چې دی هغه د ډیر وخت بعد ډیر ټایم بعد یې ولیدمه بیا هم هغه زه فوراً پہچان لیا زر یې وپېژندم ٹھیک ده کنه لاسٹ کې بیا سره راځي آنن فانن کا مطلب ہے وی د آنن فانن څه مطلب دی بہت جلدی صحیح ده د آنن فانن څه مطلب دی بہت جلدی مطلب تیز زر مونږ وایو کنه لکه فوراً دلته راشه فوراً لاړ شه فوراً راشه نو فوراً مین جلدی دغه شان آنن فانن مطلب هم دی بہت جلدی ډیر زیات تیز ډیر زیات زر صحیح ده کنه یو کار زر کول یو کار زر کول دی ته آنن فانن ټیک شو نو دا زمونږه سبق نمبر 39 امید لرم تاسو به بدی باندې پوه شوي وئ زمونږ چې بدی اردو بک کې کوم بیسیک پورشن او ګرامر حصہ وا هغه سره ورسېده دې ځای پورې ټیک ده ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو لازم درکوم پیج نمبر 74 او دا یو پیراګراف دی دا موږ را کړی دی دا به تاسو سره شیر کوم صحیح ده د دې ریډینګ به کوم بیا به د دې چې کوم مشکل الفاظ دي معنی ده هغه به تاسو ته کوم ٹھیک ده دین علاوه بیا به راځو او پیج نمبر 75 اسباق طرف ته راځو مختلف سبقونه دي سبق نمبر 1 دی حمد ٹھیک شو حصہ دوم دا بیا تاسو له درکوم صحیح ده دا غینون دی بیا دلته موږ سره حمد را کړی دی دا د دې ترجمه وکړو دا به وایو په خوږ आवाज سره او د دې مشکل الفاظ دا ټول به تاسو زده کوئ امید لرم تاسو به د نننۍ ویډیو باندې پوه شوي وئ زمونږ بدی کې چې کوم هغه بیسیک پورشن هغه ختم شو او ټول سټوډنټس سټډي خپل جاری ساتي پیپر د لپاره ځان تیار ساتي صحیح ده خپل خوشخطي خپل رائټینګ هر څه برابر خسته کوي او خپل کوشش کوي موږ ته هم دعاګانې کوي موږ لره کې اجازه الله حافظ